الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الأسماء وأذواقها وصلى الله تعالى على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات وأطواقها وعلى آله وأصحابه الذين قامت الملة العوجاء بهم وراجت أسواقها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هذه الحياة الدنيا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض. عزیز طلباء کرامو، دا اللہ تعالی لوی کرم او لوی مہربانی دا پدی حیثیت باندې چې الله رب العزت د دین اسلام په یو لوی خدمت کې د اهل علم انتخاب کړی دی. دا د الله رب العزت لویا مهربانی ده او پتاسو حضرات باندې وسرا یو خصوصی مهربانی ده چې زمونږه د ټول جماعت بابا او زمونږ د سر سورې داغه صحبت الله تعالی تاسو ته نصیب کړی دی. دارنګې د جامعې نور شیوخ چې هر یو په خپل ځای باندې یو مستقل مقتدا دی او رڼا ده. الله تعالی دې د حضرت خطیب سے په عمر او صحت کې برکت واچي او دغه شانتې د جامعې ټول شیوخ کرام الله تعالی دی دا غي په مساعي او مهنتونو کې برکتونه واچي. دا غي په موږ باندې شفقت ته چا غي دې ځای کې هغه ناشتي زمونږ استادو دا خبره چې اوري نو هغه خوشاليږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل وی لگ تلاوتو کا او ما تا قرآن مجید وایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاغتو ویل عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویل وی تاسو ته څنګه تلاوت کم مون خوستاسو نزده کرده ده و پتاسو نازل شوه ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایل زی چې د بل نه اورم نه خوشحالیږم او مال مزرا کوي
استادان پدې کې یو نقطه وایي چې کله استاد د خپل شاګرد سبق اوري چې دا غنه زده کړی وي نو استاد هغه من غټیږي او خوشحاليږي چې زما سبق بې ځایه نه دی تللی ما چې سوایل نو هغې ځای نیولی دی دا ټول استادان مشایخ کرام تاسو ته پته ده د دې د سبقونو وخت ټول لوی لوی شیوخ دي لوی لوی کتابونه دي خو سره د هغې نه هغې د طلبای کرامو په مجلس کې ناست دي الله تعالی دې د داسې شفیق استادانو سورې زمونږ په سرونو باندې همیشه لري الله تعالی په هر دور کې د خپل دین د خدمت لپاره هغه چې کمدنو افراد تیاری چې هغه د الله تعالی د دین خدمت کوي او هغه داسې وي چې هغه ته د الله تعالی هغه دین چې وي هغه د خپل ځان نه او د خپل عزت نه هغه ورته خوږ وي دا الله تعالی دین دا الله رب العزت د دین سربلندی دا الله رب العزت د دین خدمت هغه دا غي فرض اولین وی دا الله رب العزت توحید کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو کی دا الله رب العزت د قران کریم په دعوت کی پاغي کې هغه اس قسمه کمه نه راولي کدا غي صحت ته تکلیف وی دي کدا غي عزت ته تکلیف نو وی با کدا غي بدن ته کدا غي مال ته هر قسمه تکالیف وی غي هغه برداشت کوي په دې دور کې الله تعالی د توحید او د سنت او د قران کریم د سربلندای او دا علم نبوي د خورولو یو عام فنونو دا غي د خوریدلو کوششونه ډیر کېدل تاسو ته پته ده د منطق لوی لوی درسونه وو د نحو لوی لوی درسونه وو د صرف د صرف میر او د لالا او د کلا دا غي لوی لوی درسونه وو پاغي کې به سونو باندې طلبان استو د فقه د اصول فقه د معانیو د نحوی دا غي لوی لوی درسونه وو خود نبوت چې کوم علم او پیغمبر چې کوم علم راوړو چې هغه دوه وحی وی یو وحی جلی او بل وحی خفی یو وحی مطلوع او بل وحی غیر مطلوع د دې د معنی خدمت زمنګ اکثر زنه علماء کرام حضرات هغه چې کمندنو پدې کې سهو کیږي چې هغه معنی چې دا نو تفسیر لیکلو ته وایي معنی چې دا نو مشکلات او حل کولو ته وایي معنی چې دا نو د قران کریم ترکیب ته وایي د قران کریم او د حدیث معنا چې وا داغي مغز چې قران او سنت سره راغلي دي داغي مغز په عالم باندې خورول او هغه د خلقو عقیدو ته او عمل ته کوزول معنا دا وا نور انوار او سامی چې وای القرآن اسم للنظم والمعنى داغي معنا دا ده یو نظم نه نظم داغي الفاظ دي داغي ترکیب دي داغي صرفی ترکیب دي داغي نحوی ترکیب دي داغي لفظی ترجمه برابر ول دي دا ټول لفظ دي دا ټول لفظ دي معنا دا ده چې اقا غي کی چې سدي چې کم نه منلو دي هغه او منل شي
او چې کوم د عمل کولو دی هغه په عمل کې راوستل شي. دا مطلب دی چې قرآن نظم او د معنا نوم دی. زمونږ په کتابونو کې په مدرسو کې ځینې کتابونه زمونږ داسې دي چې هغې باندې موږ عمل نه کوو. هغه صرف او صرف د نظم او د لفظ کتابونه دي. لکه مقامات شو، که په مقامات تی عمل شروع کو نو خو ځان له یو ټک ټاک ته او پورا ډرامه دا رہے ځان له، او که په سبعی دی عمل شروع کو نو بیا به کم پلازي قفانب کی من ذکرہ سره بس کم طالب ادریدل دی او بهر ادریدل دی هغه جړلی دي چې قفانب کی من ذکرہ حبیبی و منزلی. هغه په هغه عمل نه کوي، خدایي لفظ ټی کولی پاغي کې موږ لفظي معنا کوو، پاغي کې صيغه راو باسو، پای کې باب راو باسو، پاغي کې خاصیات راو باسو، داغي ټوله خبره موږ حل کوو. صرف او صرف نظم دی، پاغي عمل نشتا. دارنګ سکولونو کې دي سی ای ټیکټ او کېټ کې مانی بلی په دې خو څوک عمل نه کوي. انګلیش دا کوي، اردو دا کوي. اردو کی پخوایو سبق کوئی پکڑو پکڑو جانے نہ پائے قانون شکن ہے. تو چا چرتا نیلی والے چ منڈی والے چ پکڑو پکڑو جانے نہ پائے قانون شکن ہے. واقعی کہ میں اردو دا کولا اد املاو قرآن دا سی کتاب نہ دے چھ دینا ته املاس دکا، د دینا ته عربیز دکا، د دینا ته چې کمونو صرف او نحو دکا. قرآن کریم نظم سره د معنا کتاب دی، یعنی دک با په عمل کې راوستل غواړي. نو د قرآن کریم داسې خدمت چې قرآن کریم سره راغلو، قرآن کریم سره راغلو د کومې اصلاح لپاره راغلو چې د خلکو عقیده سم شي، د خلکو عمل سم شي، د خلکو اخلاق سم شي. د هغې دپاره د دې خدمت دپاره الله تعالی د امام الموحدین مولانا حسین علی نور الله مرقده هغه او د هغه شاګردان منتخب کړي چې په دې دور کې هغه خدمت د قرآن کریم چې د کوم دپاره قرآن کریم نازل شوی د الله رب العزت د شیخینو محترمینو نه واغست او د هغې د شاګردانو نه واغست. این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده. الله تعالی فرمایلی دی یخلق ما یشاء و یختار. پدې حسد نه دی پکار او زد نه دی پکار. دا الله تعالی پیدا کولم دا کار دی او یو کار له خوخول او په یو کار کې لګولم دا کار دی. دا دنیا دا الله تعالی آبادی بچا باندې نو پیدا کړیوم الله دا. نو څوک دی له خوخ کې چې ته چې کمندونو روډ پخوا، څوک دی له خوخ کې چې ته دکان جوړ کا، څوک دی له خوخ کې چې ته هسپتال جوړ کا، او څوک دی له خوخ کې چې کم مقصد له دا دنیا جوړه کړي د مقصد نوکری کی. هغه مقصد نوکری کی چې دا ټول روډونه شو، کالجونه شو، دا بر دی خلکو خدمت کوي. کدا د مدرسو طلبا او دا د قرآن او د سنت د حقیقت خدمت کوون کی نوی. صحیح ده دا چې کوم مقصد له الله دنیا آباد کړی دا دا الله تعالی توحید لا الله تعالی دنیا آباد کړی دا. کله دې توحید خدمتگار په دنیا نوی او کله دې توحید معلمین په دنیا نوی نو قسم په الله دې کړه دې کالجونو او دې هسپتالونو لپاره الله تعالی یو سکند د دنیا آباد پاتې کی. یو سکند ولوم الله آباد نه پری. دا الله رب العزت دې نه پیدا کړی، دا الله رب العزت د توحید او سنت لپاره پیدا کړی دا او د خپل وحی د قائم کولو لپاره پیدا کړی دا. نو الله تعالی دا خدمت زمونږ د شيوخونه اغست دی. الله تعالی دی دا هغه په مزي کې منګه منسلک لري. پلا پولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں. شیوخ کرامو هغه د سینې د زړه ویني هغه دی بوټي لور کړی دي. زمونږ او تاسو نه صرف خوله غواړي. هغه چې کمندونو عزتونه قربان کړی دي،
ثابت قدم و رہتے تھے ہر حق کی بات پر، سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر. اغی چې کمدنو د هیڅ یو چیلنج پروا نه لرلی او اغی د الله تعالی توحید چې کمدنو بیان کړو. چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے یہ پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. د هر طرف نه پدې باندې حملی شوی دي، په هر طرف نه چې کمدنو سندي شوی، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. هغه چې کمدنو قربانای ورکړي دي زمنګ نارونو صرف او صرف خوله قدرې غواړي، خوله قدرې غواړي. خو چې منګ او تاسو لکه څنګه چې هغه د خپل دور د قرآن او سنت ته چې کم یو چیلنجو، قرآن او سنت ته چې کم یو چیلنجو، کاغه د بدعاتو په شکلو، کاغه د رسوماتو په شکلو، کاغه د شرکیاتو په شکلو، اس یو چیلنج هغه داسې نه دی پرېښودلی چې وی خیر دی که دا وینو ویدي خو دا یو کار په مخکې باندې بوزو. د قرآن او سنت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړو وحی ته که قرآن او که سنتو هغې ته چې کم یو مقابله وه هغې د هغې مقابله کړې ده، د شرکیاتو رد کړی دی، د بدعاتو رد کړی دی، دارنګې ورسره د رسوماتو رد کړی دی. دا جهالتونه دا جهالتونه د هغې بنیاد جهالتو، لکه څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه مخکې جهالتو، د دور نه مخکې جهالتو. دکه شانتي چې په کم دور کې قرآن او سنت بیان نشي او قرآن او سنت عملی نشي او د هغې په مقابل کې سوي نو هغه جهالت دی، هغه جهالت دی. دا نه رګینی چې جهالت د یو خاص دور نومو، جاهلیت د یو خاص دور نومو او هغه دور تیر شو او بعد جاهلیت تیر شو، اوس د علم دور راغی، اوس د علم دور راغی او اوس تعلیم نه او پوهه ده او د نبی علیہ السلام نه مخکې چې ونو جاهلیتو. قرآن کریم د تعلیم نه هم معلومیږي. قرآن کریم صفا ویلی دی افا حکم الجاهلیت یبغون، یو طرف ته حکم الله دی او بل طرف ته حکم الجاهلیه دی او یبغون صيغه د مضارع ده، صيغه د مضارع ده. دا نه و چې ګینی په خوا جاهلیت او اوس جاهلیت نشته، اوس جاهلیت نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې درې کسان دي پاغی باندې د الله تعالی لعنت ته، پاغی د الله رب العزت لعنت ته. یو نبی علیہ السلام پاغی کې فرمایله دی مبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیه، چې د اسلام په دور کې جاهلیت لټای. مبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیه، چې اسلام راغله دی او دې چې کمونو بیا جاهلیت لټای. یعنی اسلام د اسلام حکمونه، د اسلام نظام، د اسلام قانون پر خودل داغي مقابله کې چې څه شی مواغستل شو نو هغه جاهلیت دی، هغه جاهلیت دی. په نننی دور کې چې کمدنو جاهلیت دی، د علم په مقابله کې، د وحیینو په مقابله کې، د قرآن او د سنت د علم په مقابله کې جاهلیت چې کمدنو هغه نن راځي. نننی جاهلیت داغي طرز لک بدل لے. قرآن کریم داغي ویل کړی دی، ویل کړی دی د نننی جاهلیت درې مضبوطی تیږي دي. طلبه کرام ورونو لا داغي نزان خبرول پکار دي. د هر دور د فتنی نزان خبرول پکاري. فتنه پی جندل ګران وی او د فتنی مقابله گزاره کوي آسان وي، خو پی جندل ګرانی. نننی جاهلیت چې جاهلیت حدیثیه ده، دا نوې جاهلیت د دې درې تیږي دي، درې مضبوط اصول دي. یو اصل دا دی
چې دا دنیا ده او نور څه نشته دی دا لنډ ژوند دی دنه مزې اخیستل پکار دي لنډ ژوند دی د دې نه چې کمدنو مزې اخیستل پکار دي مختصر ژوند دی انګلیش والا وایي دا مختصر ژوند لایف انجوای کول غواړي او زمونږ اردو والا وایي مختصر زندگی سے مزہ اٹھانا ہے او پښتانه وایي ما لنډ ژوند په سور تېرول غواړي د دې خبرې مقصد دا دی چې دې دنیا پسې بله بله دنیا نشته دا لنډ ژوند دی د دې نه مزه اخیستل پکار دي دویم هغه دا وایي د نوي جاهلیت د هغې چې کومه تیږه ده او اصل دی نو هغه دا دی چې هغه دا وایي په انسان کې وای روح نشتا په انسان کی روح نشتا من و انسانو کو تو په انسان کی بدن او د سان علاوه بل څه شی نشتا روح په انسان کی نشتا چې انسان کی روح نشتا نو انسان کی بدن دی نو د بدن پرانا کی بدنی تعلیم د لډیر دی نو د روح تربیت تاجت نشتا نو د روح تربیت تاجت نشتا نو وحی تاجت نشتا قرآن تاجت نشتا حدیث تاجت نشتا او دریم داوی چې دې کائنات کې خپل اسباب دي او خپل طبيعي قوتونه دي طبيعي قوتونه دي لاس اف نیچرل قدرتی طاقتونه دي دا کارونه پخپل کیږي دا سوکای نه د دې شاته یو لاس نشتا خو مستری ډیبرای نټونه صحیح ټیټ نکړلو نو بل د ګاډي نټیر شو واته د ګاډي نټیر واته د دې شاته یو بل طاقت نشته ګاډي کې سارو با چولې نه وي نو چې بیا چولې نه وي نو ګاډه ګرم شو نو انجن یې وو د دې شاته یو بل لاس نشته د دې شاته یو بل لاس نشته ګرم ما بارو وتلما نو بس یخ نیوا نو ګرم او یخ شوما د دې شاته یو بل لاس نشته یو بل لاس نشته مزدوری می کولا او پیسې می وګټلې نو ځان می کور جوړ کو دا مال بل چا راکړي نه دي بل چا مال نه دي راکړي دا درې تیږي دي د الحاد جدید د نبی علیہ السلام دور کې لږ رستو د هغې نه چې کم الحادو هغه کمقل الحادو هغه ډایرکټ دا ویل چې الله نشته هغې سره شاته د ساینس پشپناهي نه وه هغې سره شاته د ټکنالوژۍ او د جدید تعلیم د دې پشپناهي نه وه نو هغې کمقلو هغې په معمولی خبره باندې دوکه کېدل ټکه خو به غلط وي په معمولی خبرو هم هغې پوهېدل چې لږ بر یو څو خبرې ورسره وکړي لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله واقع مشهوره ده د جعفر صادق رحمه الله تعالی چې مختصرې طریقې سره هغې چپ کړي دي کشته والا واقع ده د جعفر صادق رحمه الله واقع ده نور واقعات دي د ائمه کرامو د دهریو سره د مناظرې نو په مختصرو الفاظو باندې هغې غلي شوي دي خو په اوس دور کې الحاد جدید نوی الحاد ته د ساينس پشپناهي حاصله ده او د جدید تعلیم پشپناهي حاصله ده هغې چې کمدنو ځان ته ډېر زیم وي هغې په خپل علم ډېر مطمئن دي قرآن کریم ویلی دي وفرحوا بما عندهم من العلم چې هغې سره کم تعلیم نه په هغې باندې هغې ډېر مطمئن دي هغه بدني تعلیم هغه زمینی او سفلی تعلیم په هغې باندې هغې مطمئن دي نو د هغې دا درې اصول قرآن کریم ویلی دي
سورۃ جاسیہ کی وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا او وای دی چې ما هي الا حیاتنا الدنیا بس زمون صرف دا لنډ ژوند دی د دې نه پلا نور څه نشته ری نور څه نشته دی د دې عقیدې مطلب دا دی چې دا انسان چا د صدپاره پیدا کړی نه دی بلکې دا انسان د دې ځمکې خود پیداوار دی دا بس راختلی دی دا د ډاروین نظریه ده چې انسان چې کمدنو یو پخپله دی دنیا ته راغلی و دی چې کمدنو چا صدپاره نه ده پیدا کړی اوس قرآني نظریه او د دې نظریه تصادم دی قرآن کریم وی انی جاعل فی الارض خلیفہ اوسی وسرا دا راویستل مونږ وایو چې انسان شروع د آدم علیہ السلام نشوی دا انسان شروع آدم علیہ السلام نشوی دا او د تاریخ په نهاد سره تاریخی واقعات وکتل شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا 1.5 زر کال وشو 1.5 زر کال وشو د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمنځ 600 کال دي نو 2000 کال شو د عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام ترمنځ تقریبا 1.5 زر یا 2000 کال جوړیږي 400 کال شو د موسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام ترمنځ زر یا 1200 کال دي 15000 کال شو د ابراهیم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام ترمنځ یا 2000 کال دي یا 2.5 کال دي نو وزرا ټول 8000 کال جوړیږي چې ډیر حساب کې د تاریخ چې د آدم علیہ السلام نوالی تر اوسه پورې د انسان عمر چې دی نو هغه 8000 یا 8.5 کال دی دی اوس د ساينس پشپناهي حاصله کړه وې د انسان پلار چې دی انسان نمخ کې هم انسانو د آدم نمخ کې هم وېسو انسانو نیاندرتال هغه بر دی نکی چتنو نیاندرتالو او هغه چې کمندنو وای په یورپ کې 85,000 سال مخکې اډوکی موندل شوی دي د یو قول مطابق 1 کروڑ کال مخکې چې کمندنو اډوکی موندل شوی دي او کاربن ټیسټ چې دی هغه چې کمندنو د اډوکو نه ټیسټ کړی دی چانه دا اډوکو نه ټیسټ کړی دی چې دا انسان چې کمندنو دا ډیر پخوانی دی دا د اډوکو ټیسټ کړی دی نو چرته د غوی اډوکی او د برابر شوی دي ستا غویان بو چرتا کده انسان په شکل زناور ونو وبا خو چې کم انسان الله خلافت له پیدا کړی دی نو د اغي نیک آدم علیہ السلام دی دا اغي آدم علیہ السلام دی کاربن ټیسټ لا څه شه دی او بل څه شه دی خدا د اغي یو نظریه ده چې انسان چې کمندونو ډیر په خوانه دی او دا قدیم نه او د ختميږي هم نه نو دا انسانیت او دا دنیا نه ختميږي دا چې مونږه چرته مرقات کې وایو کنه چې متغیر دی کل متغیر څه دی حادث دی دا سر د پاره نه دی کې لویه مسله پرته را چې دا متغیر دا فنونو کې دا منطق باندې مونږ سم پویګو نه اسی اورو لغونته کې کله چې دی پس دغه باندې پوښتنه دي کې ار یو د دې جوابونه نه دي جوابونه دي نو دا غي دا نظریه وا چې د عالم د پخوانه دی مسبوق بالماده دی او بچ مسبوق بالماده مستغنی عن المؤثر او عالم مستغنی عن المؤثر دی ایسجتو ای عالم نشته دا یو نظریه ده او اوس وخت کې د ساينس د دې تایید کوي د قران او سنت او عقلی رڼا کې د دې فتنې نه ځان خبرول دا ضروری دي دا غي اوله نظریه وا چې قرآن هغه وای بس دا لنډ ژوند نه او بس خبره ختم نه کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریاؤں سمندر میں گر جاؤں گا دا خو چې کمنو نور خبره پاتې دي دینه قیامت منی نه برزخ منی نه را روان حالات منی ما هي الا حیاتنا الدنیا بس د دې نمازي غستل غواړي دویمه نظریه دا ده چې نموت و نحیا من خپل مرو او خپل ژوند کیږو دې پوه نشوي
نموتو ونحیا منگ مرو او منگا ژوند کیږو من کې یو خارجي سیز نشتا چې هغه څوک زمونږ نه واخلي نو موږ مړه شو او چې څوک یې راکې واچوي نو موږ څه شو ژوندي شو خو طبیعي طور زمونږ اعضا یا نور کار کولی نشي نو مفلوج شي ختم شي بس هغه شرقایت کې یو اجل طبیعي دی بل اجل اخترامی دی اجل خدایي پکې نه مني فلاسفه چې کم دنو اجل طبیعي وي بس اجل طبیعي دا دی چې قدرتی طور د انسان د اندامونو نور کار نشي کولای نو بس په خپل شي مړ شي بس د بدن نور سا جوړولې نشي نور ساوي جوړولې نشي نو مړ شي او یا کچرته کې گاډه په واوړې نو اجل اخترامی بس ناصافه کې او حادثه راشي او د اندامونه فیل شي او هډې پیل شي بس دا نوې چې یو ذات ته چې د هغه چې کمندونو په دې بدن باندې طاقت ته او په دې کې یو روح ته او دا روح د انسان نه چې کمندونو اغستل کېږي اصل انسان چې د دا روح ته دا بدن خدا هغه سورلی ده دا بدن هغه سرلی دا خطیب صاحب چې کمندونو په مصنوي کې ډیر مزیدار وي دا و چې کمندونو د انسان د اصل انسان سورلی دا او مرکب دی اصل انسان چې د روح ته دی وی منګ وی هغه په سټسکوپ میټسکوپ چټسکوپ خوردبین موردبین په دې باندې وی منګ پکې پیدا نکو په دې پکې منګ پیدا نکو د موسی علی السلام په امسا کې مار خاریدو د عیسی علیہ السلام په چوف کې عیسی علیہ السلام په چوف کې پای کې څه نسخه کاری دا و په کې څه د قران کریم کې د قران کریم په دې الفاظو کې د شاعرانه او مصنفانه انداز ته نشته دا ول زور ور دي زکه په دې کې د عالم امر طاقت ته بکی مولانا رومی ویلیو 100,000 دفتر اشعار بود پیش حرفی امی اشعار بود 100,000 نیزهی فرعون را بشکست موسی بیک عصا 100,000 طب جالینوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود پلکونو باندې د دې عالم سيزونو خدای عالم امر سیستټینګ نشو عالم امر هغه جدا عالم نه يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي روح د عالم امر نه راغله دي هر دې دنیا سیز نه ده چې په سټسکوپ باندې معلوم شي او یا په خوردبین باندې معلوم شي په انسان کې روح ته د روح نه انکار کوي نو چې د روح نه انکار کوي نو د روح د تعلیم نوم څه کوي انکار کوي نو د روح تعلیم نبوت وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده نزل به الروح الامین دا د عالم امر سیز دی دا ردی دنیا سیز نو د دینه چې کمندنو انکار کوي د نبوت نه د وحی نه نو چې انسان کې روح نشته نو د هغه تربیت نه انکار کوي د دې د ساينسدانانو او د جدید فلسفیانو د دې امامانو ویلي دي د دې چې کم پروفیسوران لیکچرران ني وای د کله نه چې مونږ د وحی نه انکار وکړو د کله نه چې مونږ د وحی نه سوکو انکار وکړو نو د اخر ازنه مونږ په معاشره کې د انسانیت د لیدونه محروم یو دا دې اقرار دی باقاعده چې دنیا کې مونږ سونه لیدو انسان از شکل شته خو انسان پکې وای نشته وی د وحینا چې مونږ کله نه انکار کړی دی او د وحی تعلیم مونږ پرې ښودل دی نو مونږ د انسانیت نه محروم شو زناور دي انسانان نشته دی انسانیت ختم نه دا د هغه دویمه
خبره و چې دی وجنا د حقیقت د انسان نزان خبرول سدي پکار حقیقت د انسان نه په دې باندې شاه ولی الله رحم الله تعالی فلسفي بحث کړی فلسفي بحث په حقیقت د انسان باندې چې دا انسان د دې عام زناورو نه بدل دی د عام مخلوقاتو نه بالکل سدي درېمه نظریه دا غي داوا چې وما يهلكنا الا الدهر د دې زمانہ کې د طبيعیاتو کې خپل خصوصیات پراته دي او قدرتی دا کار کیږي چې تا کچا ساينس ویلې او سکول ته تلې کنه ډاکټر صاحب ناشته ادب سره خبره کو کچا چې کمندونو ساينس ویلوي ساينس ویلوي نو دای چې خبره کوي نو څنګه کوي تاسو ته وکړئ اوس وای د سمندر نه بخارات اوچت شي صحیح ده بخارات څه شي اوچت شي ناغه چې کمندنو بر اسمان ته لاړ شي د اغینه وریز جوړ شي هوا یو طرف ته یوسي بیا غ وریز ال تدرن شي نه اغه نور برداشت د اوبو کوله نشي نو د اغینه اوبو په کتا راشي دغه تاسو ته الله ولیدو پکې دا چې لازمی صيغه چې لازمی صيغه دی وته فیس سټرکچر وي دا لازمی صيغه په ساينس کې استعماليږي پای کې الله نشته قران څنګه وي الله الذي ارسل الرياح بګرده الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها قرآن کریم هو اضحك وابكى وامات واحيا تکنیش دیرا خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى هو أغنى وأقنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى اشتكي نشتا دای سوی وای دا غي ژوندۍ حالات کې لګ دغه نو وای لګ دغه په کې راغی نو جو دغه شو خبره پونه شو جوړي لا وی غي ژوند اسباب برابرتیا نه وشوي نو بعد څه شو تبا شو مو سليمان عليه السلام وای چې کم دنو څه چلو کو هغه وای په تخ کې بادبانان څه کړیو لګولیو دا غ سره ټکنالوژي وا نو د ټکنالوژي د وجه سالوته تخلوته د ټکنالوژي زویا چې د ټکنالوژي د وجه ستاغنه نه لوزي نو سليمان د دې دعا څه مطلب دی چې رب هب لي ملک لا ينبغي لاحد من بیا غجیاستو ملوزه وغه ملوزه ولې د معجزاتو نه انکار کوي او هغه بوزي طبيعي اسباب ولا طبيعي شيلا اسباب ولا with the laws of natural دا په کائنات کې قدرتي اسباب دي سورته کاف د دې جوابونه کړی دي کنه یاد دي ته کنه سورته کاف په دغه کې د خدای بندگانو دهریت پرد کې کنه هغه چې کمنو د سورته کاف د دې جوابونه کړی دي چې خضر علی السلام تخته او یستلا تخته او یستلا نو چې تخته او یستلا نو پاغي کې وې شاته یو اسلاسو وګنو الکه مړکو شاته پکې صفایدا وا دیواله وو شاته پکې سو فاردنا فاراد ربك ما فعلته عن امري ما فعلته عن امري اسلامی نظریه دادا چې د هر حادثه شاته د یو محدث لاسته خود دنیا کې قانون دی دنیا دار الاسباب دی سنت الله شاول الله حجت الله کې باب قائم کړی دی سنت الله قانون د الله دی دنیا کې د موعد او د موعد له د دې الله رب العزت چې کوم دنو
قانون جوړ کړی دی چې دې دنیا کې الله سکی نو په اسباب باندې کوي چې اولاد ورکي نو د نر او د ماده د میلاپ نه سکی ورکی گنی بغیر د مور پلار نیم پیدا کړی دی بغیر د مور هم پیدا کړی دی بغیر د پلار نیم پیدا چې سوځول کین نو پوریو کی گنی نو اور شته او سوځول نشته چې ډوبول کین نو په اوبو یې کی گنی بغیر په اوبو کې به یو ډوب شوی با نه چې مرینو په زارو شي مرشي گنی په زار خړل دی او ژوند دی دا الله رب العزت خی دا سنت الله دی د سنت الله نه جوړ کړل اسباب مؤثر به ذات وګڼل داغه نه الہاد راووتو او دا الله رب العزت د وجود نه انکار وکړو ابو الحسن خرقانی رحم الله تعالی وی په نطفه گویت کی او موجود نیست نطفه گویت کی او موجود نیست بودران ابود گویت بود نیست د ساس کی نه پیدا وی چې الله نشته په خپل نشته او د نشه کمنو د شته ذات په باره کې وی چې غشتو نشته وما يهلكنا الا الدهر دا وهمیات کی قرآن وی د دې سره مالهم بذلك من علم انهم الا يظنون دای ګمان پس سری اس خیالات پس روان دي دي کی اس حقیقت نشته خو هغه نن یو پلان داو کو چې د اسلامی تعلیم مقابله کی هغه تعلیم راوېستو داغي تعلیم د وجه نه مسلمان د اسلامی تعلیم نه محروم کو د قران نه محروم شو د حدیثو نه شو محروم شو قران کریم زده کول په دې ځان پوهه کول د هر مسلمان ذمہواری و دا نه د عالم و نه یوازې د طالب و دا د هر مسلمان ذمہواری و شاه ولی الله رحم الله د فتح الرحمن په مقدمه کې لیکلی دي چې زما د فتح الرحمن د لفظي ترجمه هر نوجوان له یادول پکار دي په یاد یادول پکار دي وی د دې لپاره چې د مضغوط اول قران لاړ شي کله په ژوند کې هر ځای ته ځي چې څوک د خپل دین نه اړولې نشي نن مسلمان له قران په ناظره نه ورځي نو ترجمه خلالوي خبره ځان په یقول نشته داغه د وجنه په زمون په معاشره کې په مسلمانانو کې په نوجوانانو کې الحاد په تیزه سره روان دي د مخکې د الله رب العزت نه خلق د شرک د وجنه اړېدل اوس د شرک سره الحاد دی سیاسی شرک فی الحاکمیت هغه په ټوله دنیا جمهوریت کې گرفتار دي او بل طرف ته په الہاد کې خلق ټول گرفتار دي اکثری سکولیان او کالجیان هغه په الہاد کې گرفتار دي د 2010 د سروے مطابق 2010 د سروے مطابق په دنیا کې د ټولو نه زیات د مذهب په اعتبار سره عیسایان دي 2.60 کروڑ دا عیسایان دي دویم نمبر ورپسې مسلمانان دي 1.20 کروڑ دا مسلمانان دي اوس دریم نمبر ورپسې سوال لې چې مذهب په اعتبار سره دریم نمبر څوک دي نو څوک به وایي چې هندوان دي څوک به وایي سیکان دي بلا شي دي کنه د مسلمانانو کې ګوري شیعاګان او بریلیان دا ټول حساب دي او کنه دا چانشي وینا چې ځان چواله بیا خډیر لګ دي خو لکه دا هر څه کاش کدو کرلا کوړې مارزدین ډوم کرلا شوم شغال ټول پکې چې حساب دي دا ټول چې پکې حساب کې نو 1 او 10-20 کروڑ دي دې پسې دریم نمبر المیه دا دردناک خبره چې په دنیا کې دریم نمبر الحاد دی 1.10 کروڑ خلق دا ملحدین دي دا 2010 د سروے مطابق 1.10 کروڑ خلق دا مسلمان دغه دي ملحدین دي عجب خبره په د فیسبوک په پاڼه او د نت او د میډیا په پاڼه باندې 39 پیجونه 39 پاڼې دا د الحاد لپاره خدمت کوي د دې په مقابله کې چې د دې جوابونه کوي نو هغه صرف 2 پاڼې دي
صرف 2 پاڼې دي چې ردی چې کمونو جوابونه کوي دا غي ته میدان کولاو دی هغه په کالجونو کې د دې تعلیم شروع دی لګیا دي او غي چې کمونو د اسلام نظریات ختمي عقاید د اسلام چې کمونو ختمي نوی مجتهدین راوباسي نوی مجتهدین راوباسي اسلام چې کمونو هغه ختمي ورونو دا چیلنجونه نن منګ او تاسو ته دي زمونږ شيوخ کرامو د خپل وخت د هر چیلنج جواب کړی دی زمونږ ذمہواری هغه د خپل دور د چیلنجونو جواب دی دا غي لپاره مضبوط علم کول تعمق او تبحر علمی ليتفقهوا في الدين کاد فنون دی کاغه چې کمونو د حدیثو دی کله قران دی فلسفه دی په صحیح طریقې سره د دین صحیح علم حاصل ول ليتفقهوا دا مطلب دی والراسخون في العلم لا ينتقص غربه او عزم مصمم سره داغي خدمت کول الله تعالی دې مونږ ټول له توفیق راکړي رښتیا به ادب ما پی غواړم